الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترمو، نن چې کومه موضوع ده د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ په حواله، دا موضوع ډیره مشکل هم ده او ډیره اهم هم ده او ډیره زیاته معرکة الآرام ده. معرکة الآراء چې رائے او خیالات پکې د یو بل سره جنگ کوي. دا خبره ډیره زیاته به اوږده نشي. امت مسلمه چې دا د حق علمبردار دی، چې کله د فتنو دور راغی نو دوه قسمه ډلې را پیدا شوې. ډلې خو ډېرې زیاتې وې. د صحابه کرامو د زمانې نه بعد په امت مسلمه کې ډېرې ډلې را پیدا شوې. خو اصل ډلې داسې دي چې هغه وخت کې چې مسلمانانو اهل سنت الجماعت د هغې سرکوبي وکړه، د هغې خلاف مورچه ونیوله، نو هغه ډلې دباو شو. په هغه زمانه کې بدعتي ډلې وې، معتزله وو، خوارج وو، جهمیه وو، جبریه وو، قدریه وو، کرامیه وو، مرجئه وو. دا بدعتي ډلې وې. دوه ډلې داسې دي چې دا ډلې تر اوسه پورې ژوندی دي او تر اوسه پورې شته، او دې کې چې امت مسلمه په کومه طریقه تقسیم کو، نو هغه تقسیم د اوسه پورې لا چا یو بل سره هغه اجزا یو ځای نه کړه. هغه یوه ډله خو دا ټول خلک پیژني، اهل تشیع، شیعهګان چې ورته موږ وایو. بنیادي نوم د دې رافض دی، رافضي. په شیعه او په رافضي کې لږ فرق دی. شیعه خو ډلې ته وایي. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ملګرو ته به شیعان علی وي. نو دا خو څه بله خبره نه وه چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ملګرتیا چا کوله. دا بد کار نه و. که مونږ د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې وای، نو که خلک هر څه چې وایي زه خو به د حضرت علی ملګری وم. ځکه د مونږ په اهل سنت والجماعت په عقایدو کې دا خبره شامله ده چې خلفای راشدین څلور خلفا دي، او په څلورو خلفاو کې څلورم نمبر خلیفہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ برحق خلیفہ دی. نو چې د هغه ملګرتیا څوک کوي، نو هغه ته به شیعان علی وي. خلکو وله نوم ایښودی وایي دا د حضرت علی ډله ده. نو په دې معنا باندې خو هر مسلمان اهل سنت والجماعت ټول د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ډله ده. دا خبره بیا وروستو چې تله، نو دا خبره ډېره زیاته خوره شوه، ډېره زیاته. په یو شي کې چې یو نقصان را پیدا شي او هغه سړی رواني، ګاډي کې نقصان راغی او دا ګاډی روان دی، چې دی ودرو هغه نقصان دی ته لرې کړو، نو ټیک ده. خو که نه دا ګاډی رواني، نو دې دا نقصان به زیاتېږي. نو ګاډی خو روانو، نو دا نقصان زیاتېده. نو بیا دوه قسمه ډلې جوړې شوې. یو رافضي ډله شوه، رافضیان. یو ناصبیان شو. دا ناصبیان نوم به تاسو د عامو خلکو نه اورېدلی چې دا پکې لا څوک دي. دوه متوازي ډلې جوړې شوې. یوه ډله داسې شوه د رافضیانو چې هغې وی چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کوم اولاد دی، چې کوم آل رسول دی، آل فاطمه رضی الله تعالی عنها، دا په حق دی. او د دې په مقابل کې چې څوک را پاسېدلي، که چا خبره کړې ده، که چا مخالفت کړی دی، دا ټول ګمراه دي. او دا خبره بیا مخکې تله نو دونه حده پورې لاړه چې بیا په دې شیعهګانو کې هم داسې، په دې رافضیانو کې هم داسې ډلې را پیدا شوې چې هغې وی چې
د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اولنې حق د خلافت دا رستنی خبر دی، اول ځل دا خبره پکې نه وي، دا بیا وروسته دا خبره را پیدا شوه. کوم خیالي دوه ډلې چې د یو بل سره اول خبره لګه وړه غونته کي، خو چې بل مقابل نه مني نو بیا دا خبره ورو زیاتېږي، چې زیاتېږي نو بس خبره زیاته شوه. دا ماشوم ته یا لرې کړه او یا د دې نه پاسو ما ته مخامخ ناشه خو لرې کښېنه کړه. دا خبره بیا زیاته شوه، چې زیاته شو نو بیا پکې په دې رافضیانو کې داسې ډلې را پیدا شوې چې هغوی پکې د کفر ته هم خبره ورسوله. نعوذ بالله دې ځای ته هم پکې خبره ورسېده چې حضرت علي خدای دی، دې ته هم پکې خبره ورسېده چې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ باندې وحی راتله، خو نعوذ بالله وحی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې راله، خطایي وشوه نعوذ بالله. دې ته هم پکې راله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا ټول د حضرت علي حق غصب کړی دی. اولنې لکه تاسو په دې قوالو کې اورئ چې علي کا پهلا نمبر، نو دا علي کا پهلا نمبر خو په دې وایي چې ابوبکر صدیق نه دی پکار، حضرت علي پکار دی. خو د اول نه دا د شیعهګانو ډله داسې نه وه. بیا چې کله دا د شیعهګانو دا ډله په رافضیانو کې بدله شوه، رفض پرېښودو ته وایي، رفض ویشتو ته وایي، توکلو ته وایي. مطلب یې دا دی چې حضرت علي څوک مخالف دی نو دا په کاڼو وله. نو دا د رافضیانو دا ډله ډېره زیاته مخکې چې لاړه، نو د دې په مقابل کې یو بله ډله را پیدا شوه چې هغې ته ناصبیان وایي. ناصبیان معنا دا ده چې هغې وایي چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ په مقابل کې چې څوک دی د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ په حق کې خبره کوله. ناصبیان هغې وایي د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ نعوذ بالله دا په غلطه دی، دا خلیفه راشد نه دی. تر دې پورې چې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې هم شک را پیدا کړ چې دا حضرت علي چا خلیفه کړی و، خلیفه خو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ. بیا د دې پورې وی چې دا کربلا کې چې حضرت امام حسین شهید شو دا ډېر ښه وشو، او دا یزید ډېر ښه کار وکړو چې دا کار یې وکړو. زمونږ پر پاکستان کې هغه د سن 55-56 د زمانې نه یو سړی و، د هغه محمود احمد عباسی، هغه دې حده پورې مخکې لاړو چې هغه کتاب ولیکو خلافت یزید و معاویه. د هغه یو بل واره دی یاسې دی څه بټ بټ پکې راځي، هغه ځان ته ابو یزید وی، زه یزید نوم به ځان لږدم، بچوله به د یزید نوم ږدم. بهرحال خبره دې ته راورسېده چې دا دوه ډلې، دا د ناصبیانو ډلې د هغه زمانې نه را شروع شوې زمونږ د دې زمانې پورې. په دې منځ کې په دې بر صغیر پاک هند کې یو مولانا محمود نعمانی یو کس دی، هغه په دې کراچۍ کې په یو رساله کې څه مضامین لیکل چې نه په امت مسلمه لار د شیعهګانو او د ناصبیانو په دې منځ کې ده. او یو په دې هندوستان کې د دارالعلوم دیوبند یو محتمم دی مولانا محمد طیب، قاری محمد طیب. د دې دوه کسانو نه علاوه بل یو کس داسې نه چې هغه دا ویلي وي چې یاره د اهل سنت والجماعت چې د مسلمانانو کومه عقیده ده هغه هم نه ده چې کومه د شیعهګانو رافضیانو ده، او هغه هم نه ده چې کومه د ناصبیانو ده. ناصبیانو په حضرت علي رضی الله تعالی عنہ پسې راغستې وه، او شیعهګانو په حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ او په نورو پسې راغستې وه. او د اسلام لاره او د شریعت لاره په حقیقت کې د دې دواړو پرې منځ کې وه. مولانا محمد طیب صاحب خو یو رساله سره ولیکله او بیا خاموش شو. دا مولانا نعمانی صاحب چې و د په بینات کراچۍ کې د کراچۍ نه یو رساله راتله بینات، په هغې کې یو 3-4 مضمونونه ولیکل او بیا هغه کراچۍ والا هغه بینات د رسالې چې کومه ذمه داران وو هغې هغه رساله بنده کړه، دا مضمون به نور نه لیکي. د دې معنا دا ده چې د سمې لارې ښودونکي خلک بالکل خاموش پاتې شو. او د 10 کاله پورې د دې محمود احمد عباسی دا کتاب چې کوم کنه خلافت یزید و معاویه دا دار چا په لاس کې بو. 10 کاله بعد په 1965 کې مولانا مودودی رحمت الله علیه خلافت ملوکیت کتاب ولیکو، او پای کې بیا دغه اصل خبره وکړه چې کومه د دارالعلوم دیوبند محتمم مولانا محمد طیب او د دیوبند مکتب فکر عالم مولانا نعمانی کړی و.
هغه خبره مولانا مودودي بیا وکړه، خو چونکې د مولانا مودودي تعلق د دارالعلوم دیوبند د مدرسې سره نه و، نو بعض مولیانو باندې خبره بده ولګېده او ټول خلک د شیعهګانو د الزام د یېرې نه په دغه بل طرف کې لاړه. خلک په دې باندې ویرېده چې که موږ د مولانا مودودي د دې خبرې تایید وکړو، اگر چې مولانا طیب صاحب د دارالعلوم دیوبند محتمم د دې خبرې تایید کړی دی، خو خلک یېرېده چې که د حضرت علي رضی الله تعالی په حق کې خبره کوو نو د شیعتوب الزام را باندې لګي، لکه پخوا زمانه کې چې په امام ابو حنیفه لګېدلی و، په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې هم د شیعتوب الزام لګېدلی و، په امام شافعي رحمه الله باندې هم د شیعتوب الزام لګېدلی و. د امام شافعي رحمه الله مشهور شعر دی، وی لو کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافض، وی که د محمد صلی الله علیه وسلم د اهل بیت سره محبت دا شیعتوبي او دا رافضیتوبي، نو تاسو د انسانان یوازې نه تاسو پیریان هم ګواه شئ چې بیا زه رافضي یم. دا محبت دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنت تقاضا ده. نبی علیه السلام فرمایي د ما نه پس زما د اهل بیت سره محبت ساتئ. څوک به د پیغمبر علیه السلام د اهل بیت سره محبت نه ساتي او چې محبت ورسره ساتي او د هغې په حق کې کلمه خیر وایي، نو د باندې به د شیعتوب الزام راځي او دی به بیا د هغه الزام د وجې نه خبره به بندوي او خوله به چپ کوي. دا جرأت بیا مولانا وکړو او بیا دا ټوله دنیا نورې خبرې په ځای پاتې شوې او بیا په مولانا پسې بیا خلکو کاڼي راویستل شروع کړل. خبره داسې نه ده، په دې خبره لږ ځان پوهېول غواړي. زه به تاسو له نننۍ تیاري چې ما کړې ده، نو ما د مولانا مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه، تاسو ټولې پېژنئ، د معارف القرآن مصنف، د دارالعلوم کراچي محتمم او شیخ الحدیث، د هغه یو کتاب دی شهید کربلا. ما سره نسخه وه خو بیا هغه نسخه پیدا نه شوه او د نټ نه مې د بچي ډاونلوډ کړو، هغه مې وکتل. هغه نسخه تاسو والی په بازار کې ملاویږي. هغه نسخه باندې چا کې مې تراجي ما ته بیا سره ثابت کړي چې د مولانا مودودي او د مولانا مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه د خبرې په منځ کې څه فرق دی. لہذا زه نن د خلافت ملوکیت نه حواله نه ورکوم، زه ټولې خبرې کوم د مولانا مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند مفتی پاتې شوی دی، د دارالعلوم کراچۍ محتمم و، د تفسیر معارف القرآن مصنف دی، د لوی لوی علماو پلار او شاګرد استاذ دی. دا هغه د کتاب خلاصه تاته نن بیانوم. دې کې بنیادي مطلب څه دی؟ خلک په دې خبره نه دي پوهه چې د امام حسین رضی الله تعالی عنه د دې شهادت بنیادي پیغام څه دی او بنیادي فلسفه څه ده. که دا فلسفه چا وپېژنده، ما هغه بله ورځې د نورو دنیا خلکو د مسلمانانو نه مخکې مې د غیر مسلمو خلکو کمنټس کتل او د هغې رایې مې کتله چې هغه د امام حسین د شهادت په باره کې څه رایې وایي. بې شمېره لس پنځلس مغربي مفکرین او زموږ د دې بر صغیر ډېر لوی لوی خلک هغې د امام حسین رضی الله تعالی عنه په شهادت، یو مصنفه ښځه ده یورپي، هغه وایي چې زه د حضرت امام حسین تاریخ لولم نو زه ځان ډېر زیات راقابو کوم، خو د هغې باوجود هم ماله جړا راځي چې دا داسې مظلوم او دا داسې د حق دپاره چې دې سړي کومه قرباني کړې، دې قربانۍ مثال نه موجودېږي. نیلسن منډیلا نوم به تاسو اورېدلی، نیلسن منډیلا د جنوبي افریقې ډېر لوی سردار دی، 20 کاله په جیل کې تیر کړي دي د خپل وطن د ازادۍ دپاره. د هغه یو بیان مې ولستو، هغه وایي 20 کاله د ما وشو په جیل کې، وایي اخر یې راله یو پروانه راوړه چې زه مړه خو دا باندې دستخط وکړه او آزاد به شي. وی ما وی چې یاره 20 کاله په جیل کې تېرول ډېر ګران دی او ما تېر کړه، او اوس به کم از کم دا بار دنیا هم لږه وینم، خو بیا مې به د دستخط نه مخکې لږ سوچ وکړو چې دستخط وکړم که ونه کړم. نو تاریخ مې کتلی نو د امام حسین رضی الله تعالی عنه د کربلا شهادت راته رایاد شو. وی دې د امام حسین هم مسلمان نه و، نیلسن منډیلا مسلمان نه و، د هغه نوسی مسلمان شوی دی، د نیلسن منډیلا د زوی زوی نوسی اوس مسلمان دی او اسلام ډېر لوی کار کوي. چا ته تپوس کړی وایي ته ولې مسلمان شوې؟ وایي زه ځکه مسلمان شوم چې ما ته به خلکو وی چې ستا نیکه ډېر لوی سړی و، نو ما د خپل نیکه تاریخ ولوستو، نو د نیکه په تاریخ کې ما ته دا پته ولګېده چې لوی خلک زما د نیکه نه علاوه نور هم شته، نو ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ولوستو. وایي زه پوه شوم چې حقیقت کې لوی خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما د نیکه خو ډېر ورکوټی سړی و. بیا پسې د خپل علاقې
د قبایلو سرداران را جمع شو، ورته وی ته د ډېر لوی سړي زوی ته کلمه مه وایه، دا ټوله افریقه به بیا مسلمانان شي او بیا به موږ دلته زموږ د پخوانه عیسایت مذهب دی او داسې مه کوه، د خپل مذهب سره بې وفایي مه کوه. هغه ورته وایي تاسو خپله کوئ او زه به خپله کوم، ما حق مونته دی او زه مسلمانېږم او کلمه یې وویله. نو نیلسن منډیلا وایي چې ما ته په جیل کې حوصله صرف د امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت راکړه. زمونږ په بر صغیر پاک و هند کې په هندوستان کې ډېر لوی سړی تېر شوی دی، د اندرا ګاندي پلارو مهاتما ګاندي. مهاتما ګاندي د هغه تحریر مې لوستو، هغې کې هغه وایي دا اوسنۍ زمانه کې په هغه زمانه کې کوم خیالي دا جګړه به وه چې هغه رنګیلا رسول چې چا لیکلی و او بیا غازی علمدین ولګېد رحمت الله علیه، هغه شهید هغه ووجه او بیا په خپل هم شهید شو. دا په هندوستان کې یو ډېر لوی بحث روانو چې په دې دنیا کې د اسلام چې خور شوی دی نو دا د توري په ذریعه خور شوی دی که د اخلاقو په ذریعه خور شوی دی. نو مهاتما ګاندي د دې په باره کې ویلي دي چې که زما نه څوک تپوس وکړي چې په دنیا کې اسلام په څه وجه خور دی، نو زه به وایم چې نه د اخلاقو په وجه خور دی. دا د هغه رایه ده، د ما نه ده. وایي نه د اخلاقو په وجه خور دی او نه د توري په وجه خور دی، دا د امام حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت په وجه اسلام خور دی. د امام حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت دومره لوی مقام دی، دومره لوی مقام دی. تاسو چې کله بیا دا ټوله واقعه ګورئ، زه دا هم نشم ویلی په داسې انداز کې چې دا ته نه بیانومه، د ځانه د شیعګانو هغه مرثیې نه جوړو چې د کونډو په شان به جاړو، داسې نه کوو. کنی نو هغه حقیقت دا دی چې هغه ټوله قصه چې تی په شهید کربلا کې ګورې که نه، سوال نه پیدا کېږي چې ستا به د سترګو نه اوښکې نه ځي. دا ټولې خبرې په خپل ځای دي. څنګه په بې دردۍ باندې هغه شهید کړی شو، څنګه د خپلو بچو په مخ کې، څنګه د هغه په غېږه کې د هغه بچي شهیدان شو، څنګه د اوبو په څښلو په وخت کې د هغه په خوله باندې غشی ولګېده. دا ټولې خبرې په خپل ځای دي. خو اصل خبره څه وه؟ اصل خبره دا وه چې کله حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ د یزید د خپل زوی دپاره د بیعت د اخیستو خبره شروع کړه، نو په هغې کې د ډېرو صحابه کرامو ورسره اختلاف راغی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها، حضرت عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ، دې سره خو برای راست خبرې وشوې. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ راغلی و مدینې منورې ته، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سره ملاو شو چې زه دا یزید په خپل ځای باندې نامزد کوم او د ده په باره کې ما سره تعاون وکړه. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي دا کار مه کوه، دا کار مه کوه، خلکو ته یې پرېږده چې خلک کوم سړی مقرر کړي یا به مقرر کړي. دا کار صحابو نه دی کړی، دا خلفای راشدینو دا کار نه دی کړی، دا کار مه کوه. بیا حضرت عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ ورته دا خبره وکړه. په بهرحال د هغه رایې دا وه چې د ډېرو خلکو په دې باندې اتفاق راغلی دی، هغه یمن او شام او دا علاقې ټولې د هغه په بیعت باندې متفق دي، نو لہذا تاسو متفق شئ. نو حضرت عبدالله ابن زبیر، حضرت عبدالله ابن عباس، حضرت حسن، حضرت حسین رضی الله تعالی عنهم، دا ټول خلق، دا حضرت عبدالرحمن ابن ابي بکر، دا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما، دا په هغه وخت کې دا صحابه ټول ژوندي وو، دا صحابه ژوندي وو. په دې کې یو قسم د یزید بیعت نه دی کړی. هغې وایي چې یو سړی ژوندی دی او د خپل ځای باندې بل سړی راولي، د دوو کسانو بیعت څنګه وکړو؟ داسې چل خو د اوسه پورې نه دی شوی. حضرت عبدالرحمن ابن عوف او نورو خلق، عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ، نورو خلکو ته تجویز ورکو، تجویز یې ورته ورکو چې ته یا داسې کار وکړه لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. نبی علیه الصلوة والسلام یو قسم نه دی مقرر کړی، یو قسم مه مقرروه، امت ته پرېږده خلکو ته. یا دا کار وکړه لکه څنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وکړو، چې د خپل خاندان نه بهر یو داسې سړی مقرر کړو چې د هغه د ټولې دنیا منله چې او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ټیک دی، هېچا ورسره اختلاف نه کوو. یا دا کار وکړه لکه څنګه چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کړی دی، چې د خپل خاندان یو سړی پکې وانغستو. د هغه په زمانه کې 7 کسان عشره مبشره ژوندي وو. ابوبکر صدیق وفات شوی، ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ وفات شوی، او دا باقی کسانو کې حضرت سعید ابن زید چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د تر زویم دی او خیم دی او د حضرت عمر فاروق نه مخکینی مسلمان دی.
حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په اسلام کې مخکینه دی هغه پکې مقرر نه کړ د شپږو کسانو شورای مقرر کوي د خپل تر زوی چې زمانه مخکینه مسلمان دی او دیم په عشره مبشره کې دی خدای پکې نه مقررم ځکه دا زما د تر زوی دی چا ورته وی خپل زوی پکې مقرر کړ عبد الله ابن عمر وی چې دی په دې شورا کې کینی چې کوم شپږ کسه شورا به خلیفہ مقررای وی نه وی دا زوی پکې نه مقرروم بیا د خلکو ډیر زیات اصرار وکړو وی زه دی به پکې رای بل ورکوي خو دله به څوک رای نه ورکوي نو ته د حضرت عمر په شان ته چلو کا خو بهرحال هغه وی نه زما د خپل رای ده همدا به برقراري دې باندې بحث نه کوو بیا وروستو خو دا د مفتی محمد شفیع رحمه الله چې دا څه لیکل کړي دي دې نه یو اقتباس ما دلته نقل کړی دی چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ولې میدان ته راووتو د میدان ته راوتو کې داغه بنیادی خبره څه وه هغه بنیادی وجه څه وه ځینې خلک دا وایي چې حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ د اقتدار دپاره دنیا ته راووتو د اقتدار دپاره راووتو د اقتدار دپاره د سړی راوځي او جنګ له راځي نو ځان سره ښځې او ماشومان راولي او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چې جنګ لته او اقتدار یې اخیسته او جګړه کوله نو ایله دغه اخر کې ورسره دغه اویا کسان پاتې شوي اویا د اویاو نسلک د پاتې چې په هغې کې هم زیاته زنانه او ماشومان نو بیا به ځان سره ډېر لوی فوج ملګری کړی دی که نه خلکو وله مشوره ورکړه وې زه چې یمن ته ځو په یمن کې در زه 12,000 تکړه ځوانان او قلاګانې در کوم نه دا کار نه کوم حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وله مشوره ورکړه وې مزه وې دا د کوفی خلک چې تاله 12,000 خطونه را لېږلي دا ډېر بې وفا خلک دی دا د کوفی خلک ډېر بې وفا خلک دی دا اوسني شیعهګان چې جاري که نه دا همغه کوفیان دي دا د جلا خبره بیا وروستو راغله چې بیا اول ملګرتیا ورسره نه کوله حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ یو شعر ویلی وی لا الفینک بعد الموت تندبني وفي حیاتی ما زودتنی زادي وی ما ته داسې ښکاري زما د مرګ نه پس به بیا په ما پسې جاړې خو اوس هم زه راغوښتی یم او زما ملګرتیا یو قسم نه کوې ټول رانه تلي د دې نه مخکې د ده تر زوی مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ هغه د لېږلی چې لاړ شه هلته کوفه کې حالات وګوره هغه ته خو اول 13,000 کسان را جمع شو او بیا چې کله موقع راغله بیا خوا کې یو سړی هم نه او خلکو لاس تړلی ونیو عبدالله بن عبیدالله بن زیاد ته یې حواله کړه او هغه په چت باندې ته سر و او هغه سر یې ښکته د خلکو ته راواچو هغه د خپل مرګ نه مخکې حضرت امام حسین ته لیکلي و چې دا خلک بې وفا دي زما د مرګ هم بندوبست کوي زما سره 13,000 ملګري اوس را سره یو قسم نشته او دا د حواله کوي مې خلکو ته نو ته مه راځه دلته دې کوفې ته حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ ما یو عزم کړی زه به ځم حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وی دې مکې معظمې ته راغلی و تفصیلي قصه نوره ډېره نشم کولی مدینه منوره کې چې کوم ولید ابن عتبه گورنر و هغه ورته وی بیعت وکړه وی بیعت نه کوم ماله مهلت راکړه وی مهلت دله میلاو شو بیا به یاره زه د دې مدینې منورې نه ځم مکې معظمې ته وی صحیح ده زه لاړ شه مکې معظمې ته لاړ مکه معظمه کې عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې ته داسې وکړه چې دا د دې کوفې دا خلک چې دي دا بې وفا دي د دې په خبره پسې مه ځه دلته پاتې شه په دې مکه معظمه کې پاتې شه که په زور باندې بیا چا د دې مکې معظمې نه ویستې داسې حرم دی دا آمنات ومن دخله کان آمنا دا د امن کور دی دلته تاسو څوک څه نه وایي بس دلته به پاتې کېږي وی نه داسې نه کوم بیا ورته وی داسې چل وکړه چې بیا ځې نو ځان سره دا ماشومان مه بوځه وی نه دا ماشومان هم ځان سره بوځم وروستو کې بیا وایي چې یاره د عبدالله بن عباس دا یوه مشوره مې منلې وې ځکه چې د ده د جنګ په وخت کې چې دا ماشومان به وجلی کېده او د ده دا ملګري وجلی کېده نو زنانه به خامخا چغې والې و یاره د عبدالله بن عباس خبره مې منلې وې او دا زنانه مې ځان سره نه وې راوستې نو ښه به وه خو به هر حال دی را روانو په لاره کې ده ته ډېرو خلکو منتونه وکړو ډېر زیاتو خلکو ته منتونه وکړو خو ده د هېچا منت ونه منو ده وی ما نبي علیه صلات وسلام په خوب کې لیدلی دی زه به هغه خپل خوب پوره کوم خوب ده ویلی نه دی چې ما خوب کې څه لیدلي دي بهرحال د هغې نه پس څه خوبونه خې بیا ویلیم دي وی خوب مې ولیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وی چې ژوندي خلک ګرځي خو د مړو سره یو ځای ګرځي ژوندي خلک ګرځي خو د مړو سره یو ځای ګرځي دې معنا دا دی زما مرګ را نږدې شو
عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ وی ما خوب ولیدو چې په کوم ورځ باندې دلته په کربلا کې شهید کېده وی ما ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خبره یختې داسې ببر دي ګمنځ کړي نه دي ډیر خفګان دوړم په ښکاری وجود باندې دوړ ښکاری په شیشه کې ور سره یې نه ده ما ته تاسو کو د خدای پیغمبر د عینه د صدا وی چې حسین شهید شو په کربلا کې دا د عینه ده خوبونه دم لیدلی د لپاره نور خلکو لیدلی خو د خپل کم خوب چې د ویلو چې دا به زه رښتیا کوم هغه چاته نه دی ویلی چې خوب څه دی بهرحال دی راغی او چې کله د عبیدالله بن زیاد چې دا د کوفې ګورنر و د یزید د کوفې ګورنر کړی عبیدالله بن زیاد هغه عمر ابن سعد لسلور زره کسان ورکړه سلور زره فوج ورکړو اب اعلان شاه حضرت حسین یا گرفتار کا او که گرفتاری کی نه به مړ کا شهید کا او دا سر مال راوړه او یا داغه نه بیعت والا چې هغه د یزید بیعت کی په دې منځ کې نورم ډېر خلک راغلي دي حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره مذاکرات کړي دي په هغه مذاکراتو په نتیجه کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ خپل خبره پرې خو دي نه دا عمر ابن سعد چې راغلی دی د ده په مخ کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ درې ځله خطبې ویلي دي د ده نه مخکې مې یو بل سړی دی هغه هم د ده سره ملاو شوی دی خو هغه د هغه تفصیلات لږ باندې زیات دي نو هغه پرېږدم دا خطبه چې ده کله ویلې دی حر ابن یزید حر دا بل یزید دی د هغه یزید زوی دی حر دا دی عبیدالله ابن زیاد لګلې د 1000 کسانو سره چې ته د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ نه چاګیره چاپیره کړي دی بل چرته لاړ نشي نو دا حر ابن یزید د دې حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ سره ډېر نږدې تعلق هم ساتي ورزي منځونه ور سره کوي خدای په دې باندې پوه دی چې دا هغه خلک دي چې دیږي نه زه راګیر کړم او دې پس نور خلک را روان دي نو دې حضرت امام حسین درې خطبې ویلې دي هغه درېمه خطبه دلته ما د مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه د کتاب شهید کربلا نه نقل کړی ده هغه کې به خطبه کې دی وایي دې نه تا ته پته لګي چې حضرت امام حسین بنیادی مطلب څه دی او د څه لپاره راپاسېدلی دی اردو کې هغه د خطبې دغه ابن الاسیر په حواله باندې د امام ذهبي په حواله باندې او په نورو حوالو باندې چې کومې خبرې هغه را نقل کړي دي نو دا هغه ترجمه نقل کړی دا هغه ترجمه د مفتی شفیع سے په الفاظو کې دا ده لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم اور عدوان کا معاملہ کرے اور یہ شخص اس کے ایسے اعمال و افعال دیکھنے کے باوجود نہ کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو بھی اس ظالم بادشاہ کے ساتھ اسی کے مقام دوزخ میں لے جائے پدې خبره تاسو ورسېدئ چې حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ سوې چې ذکر را پاسېدلی یم نو د کوم بادشاہ خلاف را پاسېدلی یم او د هغه کارونه څه دي جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے چې یزید هغه کارونه چې الله تعالی حرام کړي او هغه د حلال وګڼل او چې الله حلال کړي او هغه د حرام وګڼل دا الله تعالی وعده ماته کړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت مخالفت وکړو او چې کوم سره ګوري چې داسې کوي او هغه نه راپاسي نو چې دغه سره کوم زیت الله تعالی بوزي کوم دوزخ ته نو هغه سره بم بوزي چې هغه د په مخالفت کې میدان ته نه راپاسي بیا رستو ورپسې فرمائی اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے امراء و حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے دا ذکر ہے ما جکم خلق دا یزید پہ حق کی خبریں کئی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب باغی ہوئی اب یا دا صرف دا مولانا مودودی رائے دا مولانا مودودی خطا تا ما امات لرک دا خبر خود نکوم
زه د مفتی محمد شفیع صاحب خبره کوم، د دیوبند د مکتب فکر خبره کوم، د دیوبند د ډېر لوی مفتی اعظم خبره کوم چې هغه وایي چې یزید چې دی هغه د اللہ پر ځای باندې د شیطان لار خپله کړې ده. یزید اور اس کے عمرا و حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور زمین میں فساد برپا کر دیا ہے، زمین میں فساد برپا کر دیا ہے، حدود اللہ کو معطل کر دیا ہے، اسلامی بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے. بیت المال دا خبر مولانا ہم کړی دي او دا خبر دم کړی دي. بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے اور اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام ٹھہرایا. میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں اور میرے پاس تمہارے خطوط اور تمہارے وفود اور تمہاری بیعت کا پیغام پہنچا ہے کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے. اور بیا ته په آخر کې ویلي دي چې دا خبره خو ټیک ده، تاسو ما ته خطونه را لیږلي دي، خو د دې باوجود ما ته معلومه ده چې تاسو بې وفا خلک یې، ځکه زما د پلار سره مو بې وفایي کړې ده، زما د رور سره مو بې وفایي کړې ده، او زما د تره د زوی مسلم بن عقیل سره مو بې وفایي کړې ده. د دې هر څه باوجود خلک چې د کومو خلکو نمونه اخلي پای کې شمر ذوالحجون دی که څه نوم یې دی ذوالجوشن، شمر ذوالجوشن، دا اولنی سړی دی چې د غشو گزار په حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ باندې کړی دی. دې نه علاوه د نورو دوه دریو کسانو نومونه هم پکې راځي. آخري کې دا خبره وشوه چې کله حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ او دا د اوبو د بندولو دا خبره هم د الکامل د ابن الاسیر او د نورو مفسرین او نورو مورخین هم لیکلې ده، او دې مفتی شفیع صاحب په خپل شهید کربلا کې هم لیکلې ده چې اوبې هم به بندې کړې وي، او هغه دا هم لیکلي دي چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د خپلو ټولو جوانانو د شهادت نه بعد هم په زخمی حالت کې چې 33 زخمونه دا پې د غشو او د نیزو او 35 زخمونه پې د تورو او عین د فرات دریاب په غاړه باندې چې د اوبو سکرله ورغلی دی، په هغه وخت کې چې اوبه رالي په هغه وخت کې هم دا شمر لګېدلی دی، د وله په دې خوله باندې په غشي باندې ویشتی دی. په داسې حالت کې خو نږدې څوک نه شو ورتلی. خلکو ته پته وه 4,000 او 1,000 کسان فوجونه 15,000 کسان موجود دي، او په 15,000 کسانو کې یو کس دا جرأت نشي کولی چې هغه مخامخ ورشي. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ داسې روب او داسې دبدبه وه. خو آخر کار د زخمونو چې زخمونه پې شمار شوي دي د 80 نه زیات زخمونه وپې. دې نه بعد بیا دا ماشومان او دا ټول د عبیدالله بن زیاد هلته تللي دي، هغه خپل محل ته راوړي دي. بیا د یزید ځایله بوتلی دي، کوفې دغه ته شام ته دمشق ته. د یزید خواله چې کله تللي دي نو یزید دوه خبرې کړې دي، په دې دوه خبرو باندې لږ غور کوو. یو یې دا کړی چې یو لخت یې راغشتې ده، قضیب ورته وایي، یو لخت یې راغشتې ده او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سر دی، دړ خو یې دلته پاتې شو، وجود خو دلته پاتې شو، سر یې هلته وړی وله کربلا ته، د کربلا نه میدان دی سر هلته وړی دمشق ته. نو دا یزید لګېدلی دی د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ په لاس کې داسې هغه چخچی ورسره دی او هغه په دې غاښونو باندې داسې دغه کوي، دا شونډه وله داسې کوي وله او دا غاښونه وله داسې ګوري. په دغه ځای کې حضرت ابو برزه اسلمي رضی الله تعالی عنہ هم ناست دی. هغه ورته وایي یزید وایي دا مه کوه، زما دې په الله قسم ما لیدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا دغه شونډې او دا غاښونه ښکلول د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ په غېږ کې به راغستی او دا شونډې او دا غاښونه وله ښکلول. یزید دغلته دوه خبرې کړې دي. یو خبره دا کړې ده، هغه مشهور شعر یې ویلی، دا شعر ډېر پخوانی دی، هر چا به دا شعر وی نفلق هاما من رجال اعزة علینا وهم کانوا اعق واظلما. وی زمون خدا عادت دی چې مونږ په نفلق هاما مونږ د خلکو کوپړی تورې ورې کوو، مونږ د خلکو کوپړی ماتو، ټوټې کوو. من رجال اعزة علینا، د هغې خلکو کوپړی ټوټې کوو چې خلک ډېر عزتمن خلک وي او مونږ هم منو چې عزتمن خلک دی. علینا وهم کانوا اعق واظلما، ځکه دا کوپړی مونږ ټوټې کوو چې دا نافرمانه خلک دی، دا فرمان برداري نه کوي، خبره نه مني، اډر نه مني، لاین اډر نه مني. واظلما، او دا ډېر غټ ظالمان دي، زمون خبره نه مني.
بیا یو دویمه خبره وویله، دویمه خبره دا وویله چې الله تعالی د مرجاني په زوی باندې لعنت وکړي. عبید الله ابن زیاد یادوي دې د مرجاني زوی که دا وژلی نه وی نو خبره وه. دا متضادې خبرې دي. تاسو به د درې واړو خبرو په مطلب پوهېږئ. یو طرف ته سړی وایي چې نفلق هاما من رجال اعزة، د عزتمنو خلکو کوپړی مونږه برید ته وایي چې مونږه د هغې خلکو چې د خلکو په نسبت باندې ډېر عزتمند دي خو مونږ د هغې کوپړی ماتو. بل طرف ته چخچې رالي او د هغه په غاښونو باندې وایي لکه داسې د ګوته هم پرې نه لګي، په ګوته هم نه دغه کوي، یا شونډه وه ګوته په لاس وله په ګوته نه ور وړي وله چخچې وله ور وړي. بیا ابو برزه اسلمي رضی الله تعالی عنه چې ورته وایي چې ما خو نبی علیه السلام لیدلی دی چې دا مخې ښکل کړی دا شونډې ښکل کړي، ته ولې دا چل کې؟ نو هغه ته وایي چې ته بوډا یې او که بوډا نه وې نو اوس به مې وژلی وې. دغه خبره عبید الله ابن زیاد حضرت انس ابن مالک ته کړې ده رضی الله تعالی عنه په کوفه کې. هلته حضرت انس ابن مالک ناست دی عبید الله ابن زیاد په خوا کې او ډېر زیات بوډا دی. هغه ته عبید الله ابن زیاد دا وایي ورته یې مه کوه دا کار. هغه وایي که ته بوډا ده ما په خوا بوډا نه وی که نه در باندې بد نه لګېدی چې بوډا سړی مې مړ کړو تا به مې اوس وژلی وې. بیا دریم ځل دی وایي چې یاره د مرجاني زوی ډېر بد وکړو چې دا یې مړ کړو شهید یې کړو وژلی دی او که دی وژلی نه ویم زه ترې خوشحاله وم روغ به یې راوستی ویم ماله. نو زمونږ را بعضې خلک چې ډېر زیات لګیا دي وایي چې یاره یزید ډېر ښه سړی و او دا د حضرت امام حسین په قتل باندې خفه و او ده خو امام حسین د قتل حکم نه ورکړی. نو دا خبره خو ټیک ده زه دا نه وایم چې یزید د امام حسین د قتل حکم ورکړی و. خو دا راته ووایه چې دا د امام حسین رضی الله تعالی عنه او د هغه د اویاو ملګرو دا قتل دا دونه وړه غوندې خبره وه چې یاره عبید الله ابن زیاده ما خو تا ته نه ویلي د مرجاني زویه تا ته خو ما نه ویلي چې مړې که بد دا هینه په دې ختمه شوه. دونه وړه خبره وه ده. یعنې کم سے کم که د دې زمانې یو ډېر اسانه غوندې ژبه کې سړی خبره وکړي که نه نو کم از کم چې عبید الله بن زیاد خو په دې نتیجه کې د دې ګورنرانو خو معطل کړی دی. نو بیا به موږ ویلی چې هلکه وګوره یاره ټیک د زار سره چې مړ خو یې نه کړو ځکه د براه راست نه ووژلی فوجونو وژلی خو کم سے کم دی د ګورنرانو خو مات کړو. نو چې د ګورنرانو مات نه کړه په خپل ځای همداسې قایم دایم پاتې دی. هلته د هغه د مخه او د هغه د لاش د هغه د سر بېعزتي او بېادبي کوي او بیا څه خلک راپاشي مونږ ته وایي یاره جي یزید خو پې خفه نه یزید خو نه ویلي چې دا مړ کړي او یزید خو ډېر ځینې پکې وایي یزید ځکه جنتي دی چې نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې په قسطنطنیه باندې چا حمله وکړه نو هغې دپاره جنت واجب دی. ما وی او دا خبره خو نبي علیه صلات وسلام کړې ده خو نبي علیه صلات وسلام صحیح حدیث دام دی چې کم سړی چې د مدینې منورې خلک یې ویرول من اخاف اهل المدینة فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. دا صحیح حدیث دی چې چا د مدینې خلک ویرول او د مدینې خلکو کې افراتفری پیدا کړه د مدینې په خلکو باندې جنگ مسلط کړو. یزید د مدینې په خلکو چې کوم جنگ مسلط کړی او د حرې په نوم باندې حرا 3 ورځې په مسجد نبوي کې مونځ نه دی شوی 3 ورځې د صحابه کرامو بچي د 10,000 نه زیات کسان مدینه منورې کې تهتیق شوي دي بانګ نه دی شوی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په جمعات کې. ماشومان د میندو په غېږه کې حلال شوي دي ماشومان. دا کار چا کړی دا یزید کړی دا پر بیت الله باندې حمله د چا په وینا باندې شوی وه دا د یزید په وینا باندې شوی وه. نو نبی علیه السلام فرمایي چې څوک مدینې والا ویروي نو فعليه لعنة الله پاغه د الله لعنتي والملائکه والناس اجمعین د ملائکه او د ټول انسانانو لعنت دی. دا هم حدیث دی. نو د یزید په مرګرتیا کې دونه د دې اخرنه مطلب څه دی؟ بس اخرنه خبره کوم. اخرنه خبره دا ده چې د دې خلکو فکر دا دی د دې خلکو فکر دا دی زمونږ یو ملګري به دا شعر ډېر زیات وی غالب دی او که اکبر دی ما په خپله د اکبر په غالب په کتاب کې کتلی نه دی وی بقول شیخ طریقت نجات ہے اس میں جو لوگ کرسی نشی ہیں انہیں سلام کرو. بچ د چا کرسی په لاس کې راله نو هغه ته سلامونه کوه او د هغه تابعدار اوسېږه د کرسی بندګي کوه د کرسی نه تاویږه را تاویږه مفادات حاصله وه. امام حسین رضی الله تعالی عنه تاسو به حیران شئ امام حسین رضی الله تعالی عنه جنگ ونه ګټو خو امام حسین اوس هم ژوندی دی اوس هم د هر چا د سترګو تور دی اوس هم هر چا د سر تاج دی. تاسو ما ته په دنیا کې یو سړی د امام حسین نه علاوه داسې وښیئ
چې داسې به بې دردۍ وجلی شوی او د هغه نوم تر اخره پورې ژوندی او د هغه چې د چا په وینا باندې وجلی شوی دی د هغه نوم څوک خپل زوی له نشي ایښودی هغه فاتح چې یزید ځان ته فاتح وی او که عبیدالله بن زیاد ځان ته فاتح وی او که عمرو بن سعد ځان ته فاتح وی او که شمر ذوالجوشن ځان ته فاتح وی فاتحین هغه دي 1400 کال دا د سن 61 هجري خبره ده 1400 کال نه زیات شو چې امام حسین رضی الله تعالی عنہ وسم د آزادۍ سمبل دی په مسلمانانو ما ته په دنیا کې داسې شخصیت نه دی معلوم چې د مظلوم وفات او د مظلوم شهادت باوجود د ارجا د آزادۍ هیروي دا د آزادۍ هیرو حضرت امام حسین رضی الله عنه ولې دی حقیقت دا دی چې امام حسین رضی الله تعالی عنہ دا شهادت نه پیش کړي دا هغه ته د غیبونه یو اشاره وا دا هغه چې ما خوب لیدلې د هیڅ خبره نه منله دا د غیبونه هغه ته یو اشاره وا دا اشاره دې د پاره وا چې الله تعالی حقیقت ګوره د خلافت راشده غ نظام چې داسې ختم شوی وي او بیا پسې یزید راغلی وي او بیا پسې بل وي او بنو امیه وي او بیا پسې عباسیان وي نو اوس چې چا د اسلامي خلافت خبره کوله د اسلام د غلبې خبره چا کوله چا به د کوم اسلام خبره کوي دا غوړه تسلسل د سره روان دی اوس سره دا ویل چې نه د خلافت راشده نه بعد چې کله دا گاډه پټلې پرې خوده نو هغه وخت امام حسین رضی الله تعالی عنہ ولاړو خپل سر ورکو دا د سر دا قرباني ګوره مونږ او تاسو به وایو چې یاره د عبدالله ابن عباس خبره منلې وي یاره دی یمن ته بتلې وي یاره جی په دې مکه کې به پاتې شوی وي خو چې دی پاتې شوی نو سر به ساتلی وي خو دا چې کومه د اسلام د غلبې د احیاء فکر صحیح احیاء فکر اسلام د اسلام چې کوم اصل فکر دی د خلافت احیاء د الله د دین د غلبې د خبر د دې د احیاء دا سبق به بیا چا ویلی دا سبق د امام حسین رضی الله تعالی عنہ ویری را ژوندی کو دا چې د امام حسین رضی الله تعالی عنہ دا شهادت نه وي نو دا سبق بیا په دنیا کې دانن چې دا سبق ژوندی دا چې ګوري په ټوله دنیا کې دا مسلمان را پاسېدلی دی او د کفر ته دومره یره ده دا یره د څه د وجې نه ده دا د امام حسین رضی الله تعالی عنہ دا د شهادت هغه وینه ده دا هغه ژوندی وینه ده دا به دې باندې امام حسین تا ته چې ما پرون وی چې څه خلک د الله تعالی په ورکړي شوي فراست باندې چې الله تعالی ول یو نور ورکړي په هغه نور باندې هغه ویني دا د امام حسین رضی الله تعالی عنہ دته الله تعالی یو بصیرت ورکړیو چې زما وجود او زما ځان او زما یې قیمتي نه ده اسلام ډیر زیات قیمتي دی کني نو بیا به اوسه پورې خلکو ویل چې یاره جی بس گزارې کوي ټولو خلکو گزارې کړي تاسو مغلی کینې تاسو اوس ګوره نوم نالما اوسم د ډېرو خلکو په دې کې ډېره غټه دلچسپي ده دا کتاب خو دلته شایع شوی دی خو د عربو نه پکې د ډېرو خلکو دلچسپي ده چې هغه وایي چې امام حسین تر دې چې په عربو کې اوس داسې خلک را پیدا شوي دي وایي د کربلا واقعه کوم ځای شوی کربلا پکې د کوم ځای نه راغله دا خبره خو په تاریخ کې ثابته نه ده وایي دې نه انکار کوي د دې نه انکار کوي چې کربلا واقع شوې ده امام حسین شهید شوی دی اما چې ته په خپل مرګ باندې مړ وي داسې شوې نه ده دا ولې دا خبرې کوي دا ځکه کوي چې په دې عربو کې خاص کر د بادشاه نه تاوېدل چې دی که نه دا د هغوی مذهب دی مذهب دلته پر ابوالیدین او په امین جګړې کوه خو هلته د بادشاهیانو نه تاوېږه را تاوېږه که هلته څوک ګناه کوي که نه هلته ګناه ته ګناه مه وایه دا ګناه پر پاکستان کې ګناه دی دا د حدیث مخالفت او دا جګړې او دا بدعتونه او دا سنتونه دا پر پاکستان کې دن نه دي په عربو کې دن هر څه ټیک دي چې محمد بن سلمان څه کوي هغه هم ټیک دي او د سلمان څه کوي هغه هم ټیک دي چې هر بادشاه د سعودي چې څه کوي هلته خوله مه وازوه ځکه چې امام حسین خو غلط کار کړی چې خولې وازه کړې وه و امام حسین باغي و تم باغي وایي د باغیانو سره خلک داسې کوي هلته د دې نه اوس مذهب جوړ شوی دی او دا مذهب د ډېرو ورځو پورې د چلېدو نه دی ښه په دې ځان پوه کې په دې ځان پوه کې څنګه چې امام حسین رضی الله تعالی عنہ وینه ورکړې وه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي دا د نبی علیه السلام د اهل بیت سنت دي دا د نبی علیه الصلوة والسلام په دین باندې د پوهه خلکو سنت دي دا حضرت علی له الله تعالی دا مقام ورکړی دی ګوره حضرت علی هم شهید شوی دی حضرت حمزه هم شهید شوی دی د حضرت علی بل زوی حضرت حسن هم شهید شوی دی ډېر خلک شهیدان شو ډېر خلک شهیدان شو حضرت عثمان هم شهید شوی دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ټول شهیدان شوي خو دا شهادت چې یادېږي نو د کربلا دا واقعه یادېږي دا ولې د هر چا شهادت ډېر لوی د هر چا په شهادت کې کمی نشته هر یو په خپل ځای باندې پوره دی خو د امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت د اسلام د غلبې د احیا دپاره دی مسلمان دی یزید داسې نه وایي چې مسلمان نه دی یزید مسلمان دی کلمه وایي
خو یزید چې کوم کارونه کوي د مسلمانۍ کارونه نه دي هغه د اسلام نه خبره بالکل لا پټلۍ نه دا ګاډی بل طرف ته اړولی دی او په دغه موقع باندې د خولې وینا نه کافي کېده په دغه موقع باندې داسې هینه تویول پکار وو چې څو پورې دا نوره سپوږمۍ ژوندي او څو پورې دا دنیا ژوندي چې مسلمانانو ته هم دا یادوي او کافرو ته هم دا یادوي څوک یې مني وبې مني او که څوک یې نه مني نه به مني خو د امام حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت سبق دا دی وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين